او بل د مزه خبره وره د یو ساعت حقیقی او رښتینی یره ستا د ټولې زندګۍ د ګناهونو د معافی ذریعہ ګرځیدی شي. بخاری شریف کې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په ډیرو مقاماتو کې را نقل کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي بنی اسرائیل کې یو کس او هغه به کفنونه پټول نباش ته ویل کېږي، په عربی کې اردو کې ورته کفن چور وایي، او موږ ورته د کفنونو غل وایو، کفن به پټو. نو د په دې کې ډېر دولت جمع کړی و. نو کله چې د مرګ وخت را قریب شو نو خپل زامن اولاد یې را جمع کړو او هغو ته یې ووایي چې یاره زه څنګه پلار یم ستاسو دپاره. نو هغه ټول وایي ته خو زبردست، تا خو زمونږ دپاره زبردست دولتونه جمع کړلي، بلډینګونه دې لاله جوړ کړلي او ګاډي دې لاله اخېستې د دې زمانې په اعتبار. پلار خو چې زامنو له پیسې ګټي نو بیا خو چې زامن په ځان نه پوهېږي. پلار ته وایي ته خو زبردست سړی کړ، خو چې کله ورته بیا متاز شي نو بیا په زامنو کې هغه تړپ نه چې بیا چېرته د هغه پلار تپوس هم وکړي چې دې ورشي ټوله ځواني زما دپاره خاورې کړله، اوس د ده خدمت وخت یې زه وله وکړم. ته خو ډېر ښه پلار یې نو. ده وایي چې ستاسو دپاره خو زه ډېر ښه وم، لیکن زما خپل حالات دا دی چې ما خو په خپل جولۍ کې یوه نیکي هم د الله رب العالمین دپاره اندر راوستې، یوه نیکي راسره هم نشته. زه به الله له څه جواب ورکوم؟ او تدبیر داسې وکړئ چې کله زه مړ شم نو ما اوسېځئ، سکورټه مې کوي، ایره مې کوي، بیا چې ساډو کې پاتې شي هغه په ټکوني او په څټک یا په غرګي باندې وټکوئ او بالکل مې ایره کوي، میده لخه مې اوړه کوي، او بیا د طوفان دروازې انتظار وکړئ چې کله طوفان راغی نو په دریاب کې په طوفان کې زما دا ایره لاو کوي. جو هغه زامنو یې دغه کار وکړو، دا ایره وله ټوله څه کړه لاو کړه او وایسېزه. نو الله رب العالمین هو قادر مطلق ذات دی، دې ټولو ذراتو ته حکم وکړو راجمع شئ. دا ټولې راجمع شوې، سړی ته نه بیا جوړ شو. الله رب العالمین خپل دربار ته راوښو. وی فرمایل چې بنده دا کار دی ولې کړی و، دا کار دی ولې کړی و؟ دی ورته عرض کوي من خشیتک یا رب، ای ربا ستا د یارې نه مې دا کار کړ. په جولۍ کې مې یوه نیکي نه وه، ستا یر را منې دومره غالبه شوه چې ما دا د لیونتوب کار وکړو چې یاره که په دې تدبیر منې د الله رب العالمین نه خلاص شم، ستا یو یر را منې غالبه شوې وه. الله رب العالمین و فرشتو ته وفرمایل چې ای فرشتو دی په دې یره کې زما نه ډېر زیات رښتینی دی، لہذا جنت ته ولېږئ. جنت ته د یو ساعت یره، دا د یو ساعت یره څه شی پیدا کوي؟ دا علم پیدا کوي. څه شی پیدا کوي؟ دا په دې مدرسه کې طالبان دا قرآنونه یادوي، دا علم کوي. د دې علم سره د الله رب العالمین دغه یره پیدا کېږي چې ستا ټول ګناهونه د یو ساعت په دې یره باندې څه کېږي؟ دا الله رب العالمین سیزي او ختموي. ځکه وایي تعلموا العلم فإن تعلمه خشیه. دا د الله رب العالمین یره ده، او د الله یره لوی عبادت دی د الله رب العالمین. د خپلو ګناهونو د بخنې لوی ذریعه ده، دا کېږي په علم سره.